بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن اپڈیٹس 2024 سرا زیم محمد فہیم. مشرق ٹی وی دغه پلیٹ فارم نن نا تاسو لپاره خصوصي خبرونه شروع کړه او دا به تاسو ګوره د 8 فروری پورې چې کله د پاکستان دغه خلک تقریبا 25 کروڑه خلک د روان 15 کالو لپاره خپل نمائندګانو د خپل امیدوارانو او د خپل څومره هم د هغوی کانسټیچوینسیز دي هغې کې دننه حلقو کې دننه خپل د روان 15 کالو لپاره نمائندګان وټاکي. تاسو ته مشرق ټي وي دغه پلیټ فارم نه د هر حلقې د هر ښار او د هر صوبې ټول اپډیټس درکوي. تاسو ته به دغه الیکشن ټرانسمیشن کې تجزیه ملاویږي. تاسو ته به دلته کې سینئر صحافیان ملاویږي. تاسو ته مختلف پولیټیکل پارټیز عوامی نیشنل پارټي، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، JUI هر یو پارټۍ طرف نه چې څومره هم د هغوی امیدواران دي د هغوی صورتحال به وي. PK1 نه والا تر PK15 پورې، NA1 نه والا تر NA 266 پورې، د پنجاب اسمبلی، د سندھ اسمبلی، د بلوچستان اسمبلی، د هر یو علاقې د هر یو ضلع کومه جلسه چرته وشوه، کوم ځای کې د خلکو څه مطالبه وه، کومه مسله وه او خلکو د څه بنیاد باندې کومې پارټۍ له ووټ ورکه، کوم امیدوار کمزوری دی او کوم امیدوار مضبوط دی. که کوم یو مضبوط دی هغه مخکې 15 کالو کې څه کړي دي، کم حکومت تیر شو د هغې څومره کارکردګي وه، روان 15 کالو دپاره کومه حلقه کې دننه کم یو امیدوار کم یو پلان سره روان دی، کم پولیټیکل پارټي روان 15 کالو دپاره خپل منشور پیش کړی دی، څوک د خلکو مسلو نه خبر دي، څوک د زنانو دپاره، ماشومانو دپاره، د معیشت دپاره او امن و امان دپاره یو پلان لري. کمه پولیټیکل پارټي د خلکو مسلو حل دپاره سنجیده ده او کم یو امیدوار د خپل حلقې ولس نه پوره توګه باندې خبر دی. تاسو ته به الیکشن اپډیټس 2024 کې د مشرق ټي وي دغه پلیټ فارم نه هر یو خبر ملاویږي. ستاسو د علاقې کومه مسله ده، تاسو خپل هغې نه کومه مسله مخې ته راوستل غواړئ، دغه عام انتخاباتو کې کوم امیدوار تاسو له راغی، تاسو نه ووټ وغوسته، تاسو مخې ته خپل پروګرام کېښوده، تاسو ته به دغه پلیټ فارم کې ستاسو علاقې اواز ښکاري. د لکي مروت څه مسله ده، هغې ځای کم امیدواران دي، د بنو څه مسایل دي، هلته کې کم خلک میدان ته راوتي دي، دیر کې دننه دې وخت کې څه روان دي، د شانګلې خلک آخر څه غواړي، د چترال لرې پراته خلک د هغوی مسلې څه دي او آیا وزیرستان کې دننه خلکو د څښلو اوبه ملاویږي او که نه، د هریپور خلک آیا اوس هم خوشحاله دي او که هلته مسلې شته، د ابټاباد مسلې څه دي، د نوخار خلک آیا اوس هم همدغه یو جماعت طرف ته روان دي یا هلته کې موږ ته تبدیلي ښکاري لګیا ده. 400 خلک آخر څه غواړي او د مردان دغه خلک آیا سوات په رنګ به فیصله کوي یا د صوابۍ خلک به ځان له یو نوی حکمران مخې ته راولي. د خیبر دې وخت کې صورتحال څه دی او مومندو کې څه روان دي او رګزو والا څه کوي او د کرم خلک آخر غواړي څه، دا هر څه تاسو ته به د مشرق الیکشنز 2024 اپډیټس کې ملاویږي. دلته کې به تاسو علاقې نه زموږ د هر یو ډسټرکټ، هر یو تحصیل او هر یو حلقې نه زموږ نمائندګان تاسو خبروي آخر روان څه دي، خلک په خپل ذهن کې څه لري. دا روان دغه څلېرې شوځې د نن نه 8 فروری پورې تاسو که اپډیټ ساتل غواړئ خپل ځان، تاسو بیا وګورئ د مشرق ټي وي الیکشن اپډیټس 2024. نن موږ شروع کوو د پېښور نه او د پېښور دغه حلقې کوم چې د پېښور 14 صوبایي او 15 قومي اسمبلی حلقې دي، هسې خو به موږ هر حلقه باندې خبره کوو، خو دلته کې ولې چې موږ وګورو نو 14 اخرنۍ نیټه وه او 14 تاریخ نه پس هر ځای کې موږ ته آخري امیدواران مخې ته رالل. د پېښور دغه حلقو باندې کم کم امیدوار دی او کم یو پارټۍ نه کم یو کس دې وخت کې ولاړ دی، په هغې به اوس خبره وکړو. ټولو نه پهله د پېښور PK72 پېښور دغه حلقې چې کوم دې وخت کې مخې ته راغلي دي هغه مختلف حلقې دي، مختلف نومونه دي، خو چې کوم صورتحال دی اب موږ شروع وکړو. پېښور کې 346 346 ټوټل امیدواران په میدان کې دي او دغه امیدواران د قومي او د صوبایي دواړو اسمبلو دپاره دي. د قومي اسمبلی 15 حلقې دي، NA 32 پورې، NA 28 29 30 31 او 32، هغې باندې 92 92 ټوټل امیدواران دي. او که د صوبې خبر وکړو نو 14 نشستونو باندې 254 امیدواران دې وخت کې ولاړ دي. ټولو نه زیات PK81 کوم چې د کینټ حلقه ده، یو ډېره غټه حلقه ده، هلته کې تقریبا 29 امیدواران ولاړ دي او ټولو نه کم PK74 کوم چې دغه داودزی سایډ دی هلته کې تقریبا 14 امیدواران ولاړ دي. که موږ خبره وکړو PK72 باندې هلته کې 14 امیدواران په میدان کې دي چې هغې کې سابق ډپټي سپیکر 2 پیرې هغه ګټلې ده محمود جان صاحب، مقابله کې افتخار صاحب جماعت اسلامی نه، ANP نه عزیز غفار صاحب، جمعیت علماء اسلام نه غزن خان او پیپلز پارټۍ نه پخوانی سپیکر
کرامت الله چغرمټي صاحب په میدان کې دی. بیا ورپسې پی کې 73 ده، هغې نه 14 امیدواران په میدان کې دي. پخوانی ایم پی اے پی ایم ایل این نه منتخب شوی ایم پی اے او پی ټي آی ته راغی، بیا پی ټي آی نه منتخب شو او مخکې لاړه. او که موږ اوس خبره وکړو نو ارباب وسیم حیات صاحب دې ځل د پی ټي آی پارلیمنټیرین نه په دغه حلقه باندې امیدوار دی. ورپسې مقابله کې جماعت اسلامي نه سید شیرشاه، جے یو آئی نه عبدالحسیب حقانی، دا یو ډیر اهم چینج دی د جے یو آئی سایډ نه په دغه حلقه باندې. او پسې جے یو آئی سره بیا پی ایم ایل این نه فضل الله صاحب، او پسې پیپلز پارټۍ نه محمد جمیل، او این پی نه نسبت الله صاحب دلته ولاړ دی. پی ټي آی خپل سایډ نه دلته علی زمان ایڈوکیټ میدان ته کوز کړی دی. پی کې 74 انتہائی اهمه حلقه دلته کې ارباب جانداد صاحب 2 پیرې آلریډي ایم پی اے پاتې دی، په درېمه پیره دلته ولاړ دی، او درېمه پیره هم د همغه پارټي ده، خو دې ځل به هغه آزاد الیکشن کوي. مقابلہ کے ارباب افضل اکبر صاحب دے، د جے یو آئی نا اجاز محمد صاحب په مقابلہ کې دی. جماعت اسلامي نا حمدالله جان او پیپلز پارټۍ نا ملک تاماش صاحب کم چې 2008 نه 13 پورې ایم پی اے هغه هم دغه حلقه باندې ولاړ دی. پی کې 75 نا 16 امیدواران دي چې پی ایم ایل این نا ارباب غلام فاروق صاحب، اے این پی نا ارباب محمد عثمان صاحب انتہائی اهمه حلقه، او د اے این پی دپاره یو ډیر زیات مضبوط پوزیشن په دغه حلقه باندې. هلته کې سابق صوبائی وزیر او دې وخت کې د پی ټي آی پارلیمنټیرین نه ولاړ دی اشتیاق ارمن سے هغه په دغه حلقه باندې الیکشن کې لګیا دی. جماعت اسلامي نه صابر حسین اعوان صاحب پخوانی ایم این اے هم دغه حلقه باندې دی. او که خبره وکړو د پیپلز پارټۍ نه نو داود برکی صاحب دلته کې ولاړ دی. او بیا مقابله کې د پی ټي آی طرف نه ملک شهاب صاحب هغه ایڈوکیټ دی او هلته کې هغه ولاړ دی. که خبره کوو مخکې موږ ځو پی کې 76 طرف ته، نو تقریبا 14 امیدواران دي، او 14 امیدوارانو کې پهله نوم د صوبه شاهد بیبي پی ایم ایل این طرف نه دی. د اے این پی سایډ نه خوشدل خان صاحب چې 2 پیرې بلکې 3 پیرې ایم پی اے پاتې شوی دی. مینس کې یو پیر هغه الیکشن بیل خو هغه دوباره بیا راغی او ایم پی اے شو. او که موږ وګورو نو هغه ټایم هغه ډپټي سپیکر و، هغه هلته کې ولاړ دی. پیپلز پارټۍ نه روح الله صاحب، جماعت اسلامي نه سی آر محمد صاحب، او جے یو آئی نه نیاز محمد صاحب. دا هغه مسله ده کوم چې نیاز صاحب راغلی او آزاد ولاړ او جګ په نښه باندې، او بیا پی ټي آی او هغه وخت کې ناصر موسیٰ زئی صاحب یو پوره مسله وه، نو دې وخت کې نیاز محمد صاحب هغه ولاړ دی د جے یو آئی نه په دغه حلقه باندې، او پی ټي آی سایډ نه سمیع الله صاحب دغه حلقه باندې ولاړ دی. پی کې 77 انتہائی اہم حلقہ صلاح الدین صاحب دوبارہ ولاړ دی. ضمنی الیکشن کې هغوی دلته کې پخوانی گورنر شاه فرمان صاحب رور له شکست ورکړو، هغه دلته ولاړ دی. د پی ټي آی سایډ نه شیر علي افریدي هغه ولاړ دی په دغه حلقه باندې. جماعت اسلامي نه سید امین صاحب، تحریک لبیک نه دلدار خان، او مسلم لیگ نون نه ساجد رضا دغه حلقه باندې ولاړ دی. د جے یو آئی سایډ نه حاجی صفت صاحب کم چې پی ایم ایل این نه انتہائی مضبوط امیدوار صاحب هغه هلته کې ولاړ دی. او پیپلز پارټۍ نه فضل حق په دغه حلقه باندې ولاړ دی. پی کې 78 یو انتہائی اهمه حلقه، او دغه ځای کې د پی ټي آی نه پخوانی ضلع ناظم محمد عاصم خان صاحب هغه له ټیکټ ورکړی دی، هغه هلته خو بهرحال هغه اوس آزاد دی. شین مرچکې د هغوی انتخابي نښه ده. اے این پی نه اظهار الله خلیل صاحب، پیپلز پارټۍ نه شفاعت الرحمان، پی ایم ایل این نه ظاهر خان، او جے یو آئی نه ظاهر شاه صاحب ولاړ دی. او پی ټي آی پارلیمنټیرین نه انجینئر فهیم احمد صاحب مخکې ایم پی اے پاتې دی، هغه د ځله پی ټي آی پارلیمنټیرین ولاړ دی. ډسټرکټ ممبر و، بیا پی ټي آی نه ایم پی اے او د ځله پی ټي آی پارلیمنټیرین نه دی. پی کې 79 دغه حلقې نه پخوانی صوبائی وزیر خزانه او صحت تیمور سلیم جګړه صاحب دلته کې هغه الیکشن کې لګیا دی. مسلم لیگ نون نه جلال خان، او پسې د پی ټي آی پارلیمنټیرین نه دلروز خان صاحب، جماعت اسلامي نه عتیق الرحمان صاحب، جے یو آئی نه طلحت درویش، او ورسره د اے این پی نه صدیق آفریدي صاحب په دغه حلقه باندې الیکشن کې لګیا دی. پی کې 80 نه 19 امیدواران دي. ارباب زرق صاحب دلته کې الیکشن کوي پیپلز پارټۍ طرف نه. د پی ټي آی نه الیاس خان ته هغوی ټیکټ ورکړو، هغه دلته کې ولاړ دی. جے یو آئی نه په دغه حلقه باندې که خبره وکړو مونږ امان الله حقانی صاحب پخوانی صوبائی وزیر انتہائی اہم حلقہ دپاره. پی ایم ایل این دپاره سید حیدر شاہ، او اے این پی نه پخوانے ایم پی اے یاسین خلیل پخوانے ٹاؤن 3 ناظم هم پاتې دی، هغه دلته کې امیدوار دی. خبرو کو پی کې 81 ټولو نه غټه حلقه د پیښور، هغه ځای کې غټه مطلب هلته خورا حلقه ده، غټه علاقه سره ده. 37 امیدواران دي. د پی ټي آی نه نورین عارف پخوانی ایم پی اے عارف یوسف صاحب کور والا ده، هغه ولاړه ده. اے این پی نه ارسلان خان ناظم صاحب انتہائی مضبوط پوزیشن دی، د هغوی هم ډېره ټاټه مقابله به وي. او پسې ارباب فاروق جان صاحب دغه 3 انتهایی د ټاکرې مقابله په دغه حلقه باندې رائق پحق پارٹی نا ابراہیم قاسمی صاحب دے، اور پیپلز پارٹی نا مصباح الدین صاحب دے. د دوی هم دلته کې خم مضبوط هولډ موجود دی. پی کې 82 نا 24 امیدواران دي، او دلته کې پخوانی صوبائی وزیر ضیاء الله افریدی صاحب پیپلز پارٹی نا، پخوانی صوبائی وزیر کامران بنگش صاحب د وخت کې د پی ټي آی نا وائلن نه خلاغی دا، صدیق الرحمن پراچا صاحب د جے یو آئی نا، او پی ایم ایل این نا محمد ندیم صاحب، او اے این پی نا
دې وخت کې دغه الله کې نوید الله صاحب دی دا 15 واړه انتهایی مضبوط امیدواران دي او دغه حلقه کې د هغوی خپل ښه برابر اثر رسوخ دی. پی کې 83 د پیښور ښار ټولو نه غټه تقریبا کم 3 لک هلته ووټرز دي او مین سټي ده سمر هارون بلور دلته کې هغوی الیکشن کې لګیا دي د ANP سایډ نه. مقابله ده مینا خان آفریدي کوم چې د PTI حمایت الله دی هغه سره مقابله ده او پسې هغوی سره چې کوم هلته کې سید ظاهر شاه صاحب دی پخوانی صوبایي وزیر پاتې شوی دی هغه د هلته کې دی محمد عمر صاحب هم په دغه حلقه باندې JUI نه ولاړ دی. نو دغه علاقه هم انتهایی سخته مقابله ده. جماعت اسلامي نه هم هلته کې خالد ګل مومند ولاړ دی الیکشن کوي او اخرنی صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 84 امیدواران دلته ولاړ دي. پخوانی 2 پیرے MPA فضلائی سے بیال تا ولاړ دی دا راغه حلقه دا مقابله دا شیر رحمان سره انتهایی مضبوط امیدوار یو ډېر غټ ووټ بینک هغې سره شته د مومند برادر هغه دلته کې ولاړ دی. هغې سره عمر خطاب پیپلز پارټۍ نه ولاړ دی او ورسره ANP نه فرحات خان په دغه حلقه باندې نصر من الله جماعت اسلامي نه ولاړ دی. دا ټول صوبایي اسمبلی حلقې وې چې کوم دغه مونږ ګورو په دغه پیښور کې دغه سچویشن دی. د قومي اسمبلی خبره کوو 15 د قومي اسمبلی حلقې دي او انتهایی اهم حلقې دي. شروع به کو 28 نا 15 امیدواران دي انتهایی کم دي او دلته کې ساجد نواز صاحب ته یو ځل بیا ټیکټ ملو شو 13 نه 18 پورې هم هغه د PTI MNA بیا دلته دا ټیکټ هغوی واغشت نور عالم خان لی ورکه. نور عالم خان هم دغه حلقه باندې د JUI نه ولاړ دی او د ANP نه محمد فیاض جماعت اسلامي نه حافظ حشمت او پیپلز پارټۍ نه کرامت الله چغرمټي په دغه حلقه باندې ولاړ دی. 29 نه 16 امیدواران دي. PTI یو ځل بیا ارباب عامر ایوب له هغوی په هغې اعتماد کړی دی هغه هلته ولاړ دی. JUI نه عرفان الله شاه صاحب ولاړ دی. ANP نه ثاقب الله PMLN نه صوبیه شاهد جماعت اسلامي نه غلام محدین او تحریک لبیک نه شفیق امینی د دوی هم دلته کې ښه برابر پوزیشن دی هغه هلته کې الیکشن کې لګیا دي. 30 نه 15 امیدواران دي انتهایی اهم حلقه شاندانا گلزار بی بی د خپل والد صاحب سیټ باندې الیکشن کوي لګیا ده دلته کې هغه ولاړه ده. ANP نه زین عمر تحریک لبیک نه ظاهر شاه جماعت اسلامي نه کاشف اعظم پیپلز پارټۍ نه مصباح الدین او ورسره JUI نه ناصر خان موسازی دلته ولاړ دی. PMLN نه الیکشن کړو بللی و PTI نه کړو ګټلی و اوس به جمعیت نه الیکشن کوي. 21 امیدواران دي او آئے کې PTI نه ارباب شیر علي صاحب دوباره ولاړ دی. مقابله ده پیپلز پارټۍ ارباب عالمگیر سره او ورسره د ANP هارون شاه صاحب سره. JUI نه سعید جان هلته ولاړ دی او جماعت اسلامي نه امداد خان ولاړ دی. PMLN صوبیه شاهد دغه حلقې نه مدرولې ده. اخرنی حلقه د پیښور مین سټي او خو سټي سره کوارټ روډ هم شامل شو. NA 32 چې کومه زړه دوی ورته NA 1 ویله دغه ځای نه 25 امیدواران دي. مقابله ده د حاجي غلام احمد بلور 10 پیرې هغوی الیکشن کړی دی 15 پیرې ګټلی دی 15 پیرې بایللی دی. د PTI نه 2013 کې بایللی و ضمني کې ګټلی وه 18 کې بایللی و او بیا یې 2022 کې ضمني کې هم بایللی و. بلور صاحب 15 پیرې بایللی ده هغې کې 3 پیره هغوی د PTI نه بایله او دې ځله هم دایي مقابله دله PTI سره ده. PTI نه آصف خان دلته کې ولاړ دی. JUI نه دلته کې حسین احمد مدني PMLN نه شیر رحمان صاحب ولاړ دی او جماعت اسلامي نه طارق متین او پیپلز پارټۍ نه عابد الله یوسفزئی صاحب دغه حلقې نه ولاړ دی. دا امیدواران دغه حلقه کې دننه اوس پای ګرځي کمپین به کوي کم یو کس چرته کم مضبوط دی کم کمزور شو چا خپل کمپین ښه طریقې سره وکړه. دا هر څه به تاسو ته الیکشن اپډیټس 2024 همدغه پلیټ فارم نه ملاویږي. یو غوړه شان دمه اخلو. الیکشن اپڈیٹس 2024 کې یو ځل بیا هرکلی خبره به کوو د انتهایی اهم خبر او دا غالبا د پاکستان په تاریخ کې پهله ځل دی چې د پاکستان تاریخ کې چې کومې پارټۍ حکومت جوړ کړی د تیر الیکشن کې هغه به د الیکشن کې حصه نه اخلي د هغوی نښه به بیلټ پیپر باندې نه وي. دې ځله دې وخت کې موږ سره اسلام آباد نه سینئر صحافي انډیپینډنټ اردو سینئر کارسپونډنټ تجزیه کار عبدالله جان صاحب ټلیفون باندې موجود دی. سر ډېره مهرباني تاسو موږ ټایم راکړه. عبدالله صاحب یو خو دا راته ووایه چې دا کومه خبره مخې ته راله چې د PTI ټول امیدواران به اوس آزاد حیثیت کې الیکشن کوي دا یو نوې پنډورا بکس دی دغه هفته 2 هفته یو میاشت مسله به وي یا را روان 15 کاله به مونږ دغه مسله ځان سره راکاږو؟ نه یقینا چې د دې نتایج خو به یې خامخا د دې شي
دا چې کوم دوی چې الیکشن سمبل ورته نه دی ورکړی هغوی د پارټۍ دننه چې کوم انټرا پارټي الیکشن چې ورته وایي انتخابات هغه نه دي منلې هغه په نتیجه کې الیکشن سمبل مطلب چې هغه پارټي پاتې نه شوه یو قسمه کنه دي نو د دې اوس مثال په تور د 8 فروری باندې چې کوم الیکشن کیږي هغه نه پس به فورن مسله بدایي چې دوی به چې کوم خلک به منتخب شي چې هغوی مونږ ته به پته وي چې پی ټي آی خلک دي د پی ټي آی سپورټ ورته حاصل دی نو هغوی به ټول آزاد دي نو هغوی به دې کې به هم آزاد دي چې هغه چې هر یو پارټي ته لاړ شي ضروري نه ده چې هغوی پی ټي آی سره به پاتې پی ټي آی خوشته نه نو هغه کې بعضې خلک بل پارټو ته به هم تللی شي دا انتخاب به هغوی کولی شي که نه چې کم پارټي ته څنګه چې هر یو آزاد دغه چې دی ګټلو والا کوي که نه جي آزاد ممبر ښه جي هغه نه پس چې دی نو دا چې کوم دا ریزرو سیټ دي مخصوص سیټونه د زنانو د ماینارټیز دا چې کوم مخصوص سیټونه دي هغه سیټونو به پی ټي آی ته نه ملاویږي ولې چې دا پارټي په تور باندې نه ده او آزاد امیدوارانو ته هغه سیټونه نه ملاویږي پارټیانو ته ملاویږي نو دوی ته به هغه سیټونه به هم نه هغه یو دغه به مې منفي پوینټ به وي د دوی په دغه کې بیا چې کله دغه راځي د سینټ الیکشن به راځي ما په خیال مارچ کې غالبا اپریل کې سر اپریل کې ښه نو هغه وخت بعد نورو پارټو ته به هم مسله وي چې دا څونه زیات مونږ د سینټ الیکشن ماضي نه خبر یو چې هغه څنګه به هغه کې سایډونه بدلېږي او آزاد خصوصا چې کوم اراکیني هغه یو طرف ته بل طرف ته ځي راځي نو دونه زیات چې آزاد خلک به موجود دي نو اسمبلو کې نو هغه سره به څه صورتحال به جوړېږي نو دا نه ده چې دا به د 8 فروری باندې به دا کیسه ختمه شي نه جي د دې ریپرکشنز د دې نتایج به مونږ ډېر وخت پورې به ګورو او بیا پارټي بذات خود به څه ریاکشن ورکوي الیکشن نه پس مثال په تور څه به کوي څه سټرټیجي به وي هغه به ځان له یو کیسه دي نو دا نه ده چې دا به ختم شي بس دلته یا ختم شو یا 8 فروری باندې به بس الیکشن موږ د دې نتایج به ما په خیال ډېر موده پورې ډېر دغه پورې او ډېر زیات واقعیات به داسې پکې راځي چې د دې نتایج به موږ دلته ښکاري دي سر که مونږه تقریبا 40 کاله اول وګورو نو الیکشن پاکستان کې شوی او هغه وخت کې هم پارټیان نه وي ټول آزاد امیدوارانو او 1985 کې الیکشن کم شوی او هغه وخت کې هم دا صورتحالو ډېر مشران وایي چې اوس پورې کم زمونږه پولیټیکل سسټم ځای نه دی راغلی د هغې وجه هغه وخت کې غیر جماعتي بنیاد باندې الیکشن کولو چا کسان رالل او بیا هغه څه چانګه مانګه شروع شو او بیا خلکو اغوستل او هارس ټریډینګ شروع شو لږ مونږ سره د هغې نه خبر کې چې هغه وخت کې تاسو په خپله جرنالیزم کې وی تاسو به سټوډنټ وی ینګ به وی هغه وخت کې صورتحال څه و اوس صورتحال څه دی جی بالکل زه هغه وخت سټوډنټ وم جي 85 الیکشن کې دغه چې دی ضیاء الحق صاحب چې دی هغوی تقریبا 9 کاله شوي جي نو هغوی فیصله وکړه چې زه جي سلیکشن کوم نو هغه فیصله په نتیجه کې هغوی الیکشن اعلان وکړو 1985 کې الیکشن شول خو هغه الیکشن غیر جماعتي بنیاد باندې ټول آزاد اراکین چې دی دغه ترال خو پارلیماني سیستم چې دی هغه جماعت نه بغیر چلی نه د ضیاء الحق صاحب بیا مجبوري شوه چې هغوی چې کله الیکشن وشو اسمبلیانې جوړې شوې نو بیا په اسمبلیانو کې دننه هغوی مسلم لیگ جوړ کړو جنوجو صاحب مشر کو جنوجو صاحب مخکې دغه کو وزیر اعظم د پاره وټاکلو بیا هغوی دا اعلان کړی چې کم ممبر به 2 ممبران به مسلم لیگ ته راولي ایم این ایز یادومه نو هغه ته به زه وزارت ورکوم مته دا یو لالچ ورکړو ممبرانو ته یو قسمه چې هغوی دا هغوی چې کم مسلم لیگ شروع کړو ریوایو کړو چې هغه ته زیات نه زیات ایم این ایز راشي دا قومي اسمبلی اراکین دی هغه ته راشي نو هغوی مجبوري جوړ شو بیا چونکه جنوجو صاحب محمد خان جنوجو صاحب یو سیاسي بارل شخصیت ہو نو هغوی په ملک کې سیاسي عمل شروع کولو کوشش وکړو اور په دې پوینټ باندې ضیاء الحق صاحب او جنوجو ترمنځ چې دی اختلافات جوړ شول او هغه ولې چې جنوجو صاحب چې سیاسي عمل پروسس چې دی پکار دي چې شروع شي که موږ خپل پارټي جوړو هغه د مسلم لیگ نوم ورکو نو او مکه دا پوینټو چې د اختلافاتو باندې هغه وخت بیا هغه مسلم لیگ هم تقسیم شو هغه نه بیا
تقریباً 1993 کے مسلم لیگ نون تینا پیداش ہو حامد ناصر چٹھا یو طرف تو زمونگ دا خیبر پختونخوا چاگا وصب صوبہ سرحد دے فدا محمد خان صاحب چدے دے مسلم لیگ نواز والا چے کم گروپ ہو آگے مشہور ہو نواز شریف صاحب پہلا جنرل سیکٹری ہو دا نون چپ دا ورطا ہوئے دا نون پیچے خودلے شو نو مدد پارلیمانی سسٹم بغیر دغه چې دین پارټونه بغیر نشي چلے دی جی دا آر ڈی څنګه خبرو کړه په 85 کې دا تجربه شوه دا واغه ناکام ثابت شوه دا بیا 88 کې چې کوم الیکشن خو خیر هغه وخت پورې دا ولکه ماته څه دی نو مدد بیا هغه نه پاس ټول چې دی په پارټي بیسس باندې شوی دی او سچ کوم دا 85 الیکشن شو نو خیبر پختونخوا کې غالبا هغه وخت کې ارباب جهانگیر صاحب وزیر اعلی جوړ شو جی او بالکل دوی آزاد دغه کې شوی او بیا وروسته دوی جونجو صاحب والا چې کوم مسلم لیگ جوړ شوی او یې جایز کړو او دغه شان بالکل ارباب جهانگیر صاحب مرحوم چې دی او یو وخت هغه دغه جی وزیر اعلی او پنجاب کے نواز شریف صاحب وزیر اعلی جی پنجاب کے نواز شریف صاحب جی بالکل ډېر مهرباني عبدالله جان صاحب څه زړې خبرې کم چې هغوی کتلې وې بطور سټوډنټ دا انتهایی ضروري و چې په ډسکشن وکړو چې څنګه کله غیر جماعتي بنیاد باندې کسان راشي نو د هغوی بیا ضمیر څنګه خرڅېږي هغه څنګه یې ذکر وکړه چې کم کس به 2 کسان راولي هغه ته به وزارت ملاویږي که موږ وګورو کال 2019 کې نواز شریف صاحب لرې کړی شو او هغه چې کله پارټي ټکټ 2018 کم سینټ الیکشن دغه مارچ اپریل کې ورکولو نو هغه وخت کې هغوی ټیکټ ورک او ټیکټ ورکولو نه پس هغوی چې کم ټیکټ هغه کینسل کړی شو چې ته د پارټۍ مشر نه څنګه چې اوس پی ټی آی ورکړې ده او ټیکټ کینسل شو ټول آزاد شو د هغوی سینټر آزاد راغلی او نن هغه سینټرانو ګروپ کم چې آزاد ناست برا اگر راغلی پی ایم ایل این په ووټ باندې لري خو چې هغه پی ایم ایل این کنټرول کې نه دي چې څوک غواړي هغه خپل خوښه باندې لوبوي او کله یې وایي چې الیکشن مه کوه کله هغه وایي حالات خراب دي کله هغه وایي چې دې کس خلاف کاروایي وکړه دغه پارټۍ خلاف وکړه هغوی صرف او صرف یو ګوډاګي غونډې کې لوبیږي لګیا دي چې چاړه غواړي هغه هلته لوبوي نو دغه خطره دغه روان 15 کالو کې به هم وي که چرې دا کسان آزاد پاتې شو ممکنه ده چې وګټي پارټي جوین کړي خو بهرحال خبره به کوو چې سټریټجي به اوس د پی ټی آی څه وي الیکشن کې به خامخا یې څه اخلي یو وړه شان دم اخلو ویلکم بیک الیکشن اپڈیٹس 2024 سره زیم محمد فهیم او د وخت کې مونږ سره اسلام آباد نه د جیو نیوز سینئر کارسپونڈنٹ سینئر صحافی آصف بشیر چودھری سے موجود ہے یہی سارا خبر کو سر بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے سر جو حالات بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان عام انتخابات میں اگر دیکھا جائے دیگر جماعتوں پر بھی مشکل وقت آیا لیکن وہ جماعتیں کم سے کم انتخاب میں حصہ لیتی تھیں اے این پی نے پیپلز پارٹی نے 2013 کا مشکل وقت دیکھا لیکن کم سے کم ان کا نشان موجود تھا ان کے 8-10 ہی صحیح ممبران ایوان میں آئے پی ایم ایل این نے 18 کا مشکل وقت دیکھا لیکن ان کے ممبران اسمبلی میں آئے پی ٹی آئی کے تو اب ممبران ہی نہیں آ سکتے کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا راستے بچے ہیں جی بہت شکریہ اسلام آباد میں یہاں پہ پچھلے 48 گھنٹے سے ہوا جو ہے وہ یکسر تبدیل ہے اور یہ بڑا obvious ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اب تک جو پری پول ایک ریگنگ تھی وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے انتخابی نشان جو نہ ملنا ہے اس کے 2-3 بہت بڑے جو سائیڈ افیکٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ مخصوص نشستوں کے علاوہ آج اقلیتی نشستوں سے بھی پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا گیا جو ٹوٹل حاصل شدہ سیٹوں پہ جو کوٹا ہونا تھا مخصوص نشستوں میں خواتین کی اور اقلیتوں کی پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے
ऑलरेडी उससे महरूम हो चुकी है। दूसरी जानिब अब हर हल्के में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने के सबब एक हल्के में एक से ज्यादा पीटीआई के वोटर्स, क्योंकि आपको याद होगा कि बेशुमार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या जमा ना कराने देने के बावजूद बड़ी तादाद में जो लोगों ने जमा कराए थे, सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। तो अब एक हल्के में एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे और वो इस बात के भी दावेदार होंगे कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल होगी। इसके अलावा जो एक और हेलो जी जी सर, जी सुन रहे हैं सर। इसके अलावा जो एक और बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आएगा वो है जो इलेक्शन के इनेकाद के बाद जो भी उनकी पार्लिमानी पार्टी होगी वो क्योंकि पीटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीटीआई इलेक्शन उसने नहीं लड़ा होगा, तो उनके लिए एक उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास जो है वो नहीं लग सकेगी अगर वो अपनी वफादारी तब्दील करेंगे या वो कोई भी ऐसी जमात उसको ज्वाइन करते हैं जो पीटीआई के मंशूर या उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, तो उनके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी कि वो कौन सी सियासी जमात जो है उसको किसी को ज्वाइन करें या ना करें, उनकी स्वाबदीद होगी। तो ये सारे वो ड्रॉबैक्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में जाने से पहले ही हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बात, जिसका मैं आपको बता रहा था कि पिछले 48 घंटे में यही एक मौजू जो है वो ज़ेर बहस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इंतखाब निशान नहीं मिला, उसमें कानूनदानों का भी यही ख्याल है और आम आदमियों का भी यही ख्याल है कि ये तवक्को की जा रही थी कि शायद काजी फाइज ईसा कंडीशनली उन्हें कोई इजाज़त दें या कुछ वक्त मजीद दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो केस के मेरिट हैं, जो केस की डिटेल है, वो एक बड़ा ही अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात 4 साल के अंदर जो है अदालतों के बार बार कहने के बावजूद अपने फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट नहीं कर सकी। तो इस सब सूरत हाल में ये बड़ी ही जो है तशवीशनाक एक बात है कि पाकिस्तान की एक बड़ी जो जमात है वो ये तो तवक्को रखती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे आउट ऑफ द वे कोई रिलीफ दे, लेकिन दूसरी तरफ ये तल्ख हकीकत भी मौजूद है कि वो जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद जो है करने में नाकाम रही थी। तो ये सारी जो सूरत हाल है, अब इसमें वो तमाम लोग जो बहरहाल सियासत में आने के मकासद होते हैं, जो पार्लिमानी पार्टियां होती हैं जमातों की, उनके अपने अज़ाइम होते हैं, वो इक़्तिदार में आने के बाद ही लोगों की तवक्कुआत पूरी कर सकते हैं, लोगों के साथ किए गए वादे पूरे कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद हैं वो कम अज़ कम अब पीटीआई से अलग होते नजर आते हैं। इसके बावजूद जो पीटीआई की अवामी हमायत है वो बहरहाल बदस्तूर वो कायम रहेगी, लेकिन अब ये देखना है कि वो अवामी हमायत किस हद तक वोट में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में वो कितनी जगह बना सकेगी। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कि पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी है वो नहीं होगी, अभी तक जो इत्तलात हैं कि पीटीआई बतौर पार्टी रजिस्टर्ड रहेगी इलेक्शन कमीशन के पास, तो आज़ाद मेंबरान जब वो इलेक्शन जीत जाएं, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, कबाइल से कोई 4 या 3 MPs आज़ाद जीते और उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और फिर उनको रिजर्व सीट भी खवातीन की मिल गई थी बाद में। यहाँ पे तो बाप पार्टी थी नहीं, बलूचिस्तान में थी। तो क्या ऐसा कोई रास्ता बनता नहीं कि अगर आज़ाद 10, 15, 20, 25 जीत जाएं और वो बाद में पीटीआई में शामिल हो जाएं? जी देखें, बाद में अगर कोई लोग पीटीआई के अंदर शामिल, आपको पता है कि इलेक्शन से पहले आपने मखसूस नशिस्तों की वो देनी होती है और अगर उससे पहले आपने नहीं दी होती तो वो कंसीडर नहीं होती, बल्कि आपको याद होगा कि अगर आपने कुछ ऐसे नाम दे दिए हो जो बाद में अपनी हमायत चेंज कर चुके हो तो आप नाम तब्दील भी नहीं कर सकते। सर ये हमारे पास ये 2 मिसालें मौजूद हैं। एक तो ये था कि पिछली बार पीटीआई ने 15 नाम दिए थे सूबाई के लिए, उनमें एक खातून का वोट इस्लामाबाद में था तो 14 नाम हो गए थे, बाद में उनसे और नाम मांगे गए थे, उन्होंने और नाम दिए थे। और ये बाप पार्टी जो थी ये 3 आज़ाद थे, कोई पार्टी नहीं थी, उन्होंने बाद में बसीत बीबी का नाम जमा कराया, उनकी स्क्रूटनी हुई और बाद में वो MPA बन गई। गड्डी की बहुत सामान पे है, मैं गड्डी लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। असल में सूरत हाल ये है कि आज़ाद लोगों को तो ये इख्तियार होता है कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, जी जी। लेकिन जब आप एक जमात से के पहले से वो लड़ रहे हैं और उनका डिक्लेरेशन जो है बेसिक वो कैंसिल हुआ है, इंतखाबी एक्ट है उस पर अमल ना करने की वजह से, तो इस सूरत हाल में उनको मखसूस नशिस्तों में हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन जो आज़ाद
آزاد امیدوار ہیں وہ اگر کوئی جماعت جوائن کرتے ہیں تو اس صورت میں الیکشن کمیشن نے متعلقہ جماعت بتا دیا ہے کہ اس کا پارلیمان کے اندر یہ فگر ہے اور اس فگر کی بنیاد پہ ان کا کوٹا جو ہے مخصوص نشستوں کا وہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے مخصوص نشستوں کا وہ وصول کر سکیں. اچھا سر آخری سوال, آپ نے خود دیکھا 2018 میں نواز شریف صاحب نے پارٹی ٹکٹ دیے سینٹ کے لیے اور پھر وہ کینسل کر دیے گئے, انہیں ہٹا دیا گیا کہ آپ اس عہدے کے لیے نہیں ہیں, آپ پارٹی قائد ہی نہیں ہیں. اس وقت جو سینیٹر آزاد حیثیت میں آئے تھے تو وہ نون لیگ کے, لیکن وہ آگے آزاد, ابھی تک ان کی ڈوریاں ہل رہی ہیں, یعنی 6 سال کے بعد بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, سینٹ میں قراردادیں آ رہی ہیں. اب جو آزاد آئیں گے انہیں کب تک بھگتنا پڑے گا؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جی, اور یہ ایک بہت تلخ حقیقت بھی ہے کہ اب جو آزاد آئیں گے وہ کیونکہ ڈیفیکشن کلاس سے ماورا ہوں گے اور وہ جو ہے وہ پارلیمان کا ماحول شاید کسی بھی وقت کسی بھی فیصلے کے مقتدر طاقتوں کے کسی بھی فیصلے کے بعد وہ ایوان میں اسی طرح ایکٹ کریں گے جس طریقے سے چاہا جائے گا. تو کوئی مضبوط سیاسی نظام آگے پاکستان کے اندر جو ہے اس کی بنیاد نہیں ہوں گے یہ آزاد ارکان. یہ یقیناً کسی بھی طرح کے لالچ میں یا کسی دباؤ میں آ کر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے جو غیر منتخب یا غیر مقبول فیصلے ہوں گے ان کا حصہ بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب اور سنگی خبر اکڑا چدا جمہوریت میں سر کمزوری کی گی دا انتخابات نا منگا دا تما نشو کو جب جمہوریت مضبوط کی حقیقت دا دے چدگا آزاد ممبران با راضی دا پی ٹی آئی کم از کم خیبر پختونخوا کے خب برابر مقبولیت دے. اب فگر سر راضی اور بیا با آغا آزاد امیدواران دا ټول ایوان با پگوتو گڑی چه سسو سر بیا کولی شی. بہرحال دا کیس میرٹ پدی ڈرا خبر کی گی آصف بشیر چودھری صاحب ہم ہوئے دا کیس میرٹ بالکل صحیح دے خو سخلق کوئی چنا لگوں دی ریلیف پکارو انتخابات نیز دیو تمرا غٹ جماعت 2017 نا پس اگوی خپل ٹائم 21 کے پورا کا اور درے کالا پہ نورم تیش تقریباً درے کالا برابر ہی گی درے کالا پورا نہیں دی خود درے پورا شی وہ کالا دا اگوی الیکشن نشو نو دا عرص پدی با خبر کوئی چے قانونی نقطہ نظر سدے یا وڑے شند میں نا پس الیکشن اپڈیٹس 2024 کے یوزل بیا ہر کلے اور دے وقت کے مونگ سرا دا سپریم کورٹ سینئر وکیل سینئر قانوندان ولی خان آفریدی صاحب موجود دے. ولی خان صاحب ڈیرہ مہربانی. ولی خان صاحب دو خبریں کما فیصلہ سپریم کورٹ اکڑا دا پاکستان تحریک انصاف دا انتخابی نخے بیٹ باندے یو خو اغا پا قانونی تو کا باندے ہوتا لے چی اغا سنگا دا دیر کسانی بالکل ٹکوا قانونی تناظرو افعالو شو اور بیا بلخواتا فنڈامنٹل رائٹ دا یو سٹیزن کہ پا آغی نظر منگا گورو نو بیا دا فیصلہ سنگا دا سرطا سوڈیرہ مہربانی نن سبا خلق ارٹیکل 17 ریفر کئی چلے ہر یو سٹیزن دا رائٹ دا چنگا پارٹی جوڑے کی یا یونین یا ایسوسیشن وہ دا ٹیکن سوچنے کئی کہ subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of Pakistan. یعنی ہر یو سٹیزن پارٹی کو جوڑویشی کچھ قانون کمی پابندیانی یا کم شرائطی اغاب پورا کئی اس دا شرائط چکندہ دا الیکشن ایکٹ 2017 چکم دا آغا پرووائد کئی چیو پارٹی با فرنگ رجسٹر کی گئی دی پارٹی فنکشن بس کئی روزتا سوتا دا آرٹیکل سیکشن 208 پاراوم الیکشن ایکٹ 2017 جی الیکشن within a political party دیکھو دیکھی جی دا آفس بیئرر آف اے پولیٹیکل پارٹی ایٹ اے فیڈرل پروونشل اینڈ لوکل لیول wherever applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. وہ سے کم relevant section میں آگا دو دا a member of a political party shall یعنی بھی ہر بھی political party member خام subject to the provision of the constitution of the political party
د هغه پارټي د آئین مطابق be provided with an equal opportunity. یعنی هر یو ممبر ته به برابر موقع ورکولی شي څه لپاره of contesting election for any political party of. یعنی دې پولیټیکل پارټي کې د هر یو عہدې لپاره هر یو ممبر له به د آئین مطابق برابر حساب ورکولی شي. موقع به ورکولی شي ایکول هر یو ممبر ته. اوس څو پورې چې سپریم کورټ کې کیس و نو د دې پی ټي آی ممبران راغلو او هغوی دا اعتراض وکړ چې موږ ته برابره موقع نه ده راکړی شوې، موږ ته فارمونه نه دي راکړي، موږ ته ډیټ نه ده کنوی شوی. بل خبره دا ده په دې کې سب سیکشن 3 ده، هغه دا خبره کوي all members of the political party at the federal, provincial and local level. یعنی دغه سیاسي ډلې که په فیډرالي که په صوبایي وي که په لوکل وي shall constitute the electoral college for election of the party general council at the respective level. یعنی دغه پارټي به خپل الیکټریکل کالج یعنی چې څوک موږ ته چې کومه طریقه وي هغه به ډیکلیئر کوي. پی ټي آی چې کوم دا په دې سایډ باندې بالکل خاموش ده، دوی دا نه ده ډیکلیئر کړی چې موږ به کم ممبران چې کم به فعال وي. نو د دې ارټیکل هغه الیکشن ایکټ 2017 په رڼا کې پی ټي آی په دې باندې فیل شوه چې کوم ریکوایرمنټس سیکشن 208 لاندې دي هغه دی پورا نه کړی شو. په دې وجه باندې الیکشن کمیشن چې دوی نه دا بله واخیسته یا دوی از پارټي تسلیم نه کړو نو دا بالکل حق بچانے کا د سپریم کورٹ صحیح انٹرپریٹیشن کرے گا. صحیح الیکشن تاسو قانونی نقطہ دا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. بل خو ته مشران وی ٹھیک تھا قانونی نقطہ دا خو عام انتخابات 2 میاشتې پس تھی بلکې اوس خو یو میاشت بعد شوا. نو فنډامنټل رائټ دا او چې لک ټایم ور کړي وي چې تاسو دونه ټایم الیکشن نه دی کړي د موږ خبره نه ده منلې خو یو افیډیویټ جمع کې چې به خامخا روان شپږ میاشتو کې الیکشن کوي او دغه ټایم به ریلیف ورکړی و ولې چې آئین د نجات مقدم دی الیکشن ایکټ د هغې نه لاندې راځي. په دې باره کې به څه وایې؟ تاسو جی خبره صحیح ده خو په کانسټیټیوشن کې ارټیکل 17 د لاندې دا کنډیشن امپوز کوي چې سبجیکټ ټو ریسټریکشن مطلب چې کومې قانوني تقاضي دي هغه به پوره کوي هغې نه پس به تا ته دا فنډامنټل رایټ حاصلېږي. یو فنډامنټل رایټ یو هم داسې نشته چې هغه د قانون نه بالاتر وي لکه ریلیف چانس پکې نه دا پکې بالکل نه و. دا نه د ډسکریشن ده د ارټیکل الیکشن ایکټ 2017 ډېر کلیر ده دې کې ډسکریشن خبره نه وه کیونکہ کنسٹیٹیوشن وائی چې سبجیکٹ ټو ریسټریکشن مطلب چې لیګل کوم ریکوایرمنټس دي هغه به تاسو پوره کوو. هغه لیګل ریکوایرمنټس چې کوم دي الیکشن ایکټ 2017 208 سیکشن لاندې دي نو چونکې دا پارټي فیل کړه او دوله ټایم اینډ اگین موقع ورکړه چې بای تاسو الیکشن وکړو. سر یو بله خبره هغوی الیکشن کړی خو هغې کې دا مسله وه چې هغه فری اینډ فیر نه و او ډېر خلک دا کیس اے این پی سره لینک کوي چې اے این پی هم الیکشن نه دی کړی هغه 100,000 روپۍ جرمانه کړې وه موږ هم جرمانه کړي نه سر جی هغوی باندې چا ابجیکشن هم نه راغلی. دویمه خبره ده چې هغوی په کانسټیټیوشن کې ټایم شته ده هغوی کانسټیټیوشن چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه هیټ کوي نه جی او دوی چې کوم کانسټیټیوشن دا د پی ټي آی دا دوی هیټ کوي دوی ایکوال لکه تاسو وایئ چې پی ټي آی خپل کانسټیټیوشن کې دننه ټیکنیکل څه غلطۍ کړي دی کې ګیر شوي دي. بالکل جی دوی ممبرانو سټیټمنټ وکړو په سپریم کورټ کې آفیس بیئر ریو چې بای متفیر موقع نه راکړی شي وی آر ناٹ ټریټډ ایکولی موږ سره صحیح برابر. ها سر یو بله خبره اوس هغوی روان دي ریویو دپاره لکه یو خو دا چې دا کیس اوس تاسو په خپله سپریم کورټ وکیل یې چې دې وخت کې چیف جسټس مشرۍ کې 3 رکنی بینچ متفقه فیصله ده چې دا بیٹ نشان ته والی الیکشن کمیشن صحیح دی. ریویو څومره چانس دی؟ چانس خو به ټیک ته هغوی واخلي ریویو یو حق دی کوشش به کوي خو څومره امکان تاسو ته ښکاري؟ ریویو جی ډېر لیمیټډ سکوپ ده په ریویو کې ته یو ججمنٹ بدلوی نشي. البته دا ویلی شي چې 2 جمع 2 مساوي ہے 4 کچری 2 جمع 2 مساوي ہے 5 لیکلی نو هغې کریکشن کولی شي بلکې په ریویو کې ته اوریجنل ججمنٹ نشي بدلوی. د ریویو پټیشن ډېر لیمیټډ سکوپ ده.
لکه دې کې دنه دوی اپیل نشي کولی چې موږ ته ریلیف راکړئ، موږ به خیر د باد کې وکړو، 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس به وکړو. دیکھیے جی تاسو ته مې وی چې دیکھیے دا ویلې شي چې دو جماعتو کا پنچ لګیدلی یا ټیک ادروایز اپیل چې کومه بیل ګراوند دی ریویو چې دا لیمیټډ سکوپ دا ججمنٹ راغله دا ججمنٹ دی په ریویو کې چینج کوي نشي په دې کې چې کوم اپیل حقوقي یا رائټ وی هغه په ریویو کې نشته، ریویو ډېر لیمیټډ سکوپ دی هیڅ قسم چانس نشته چې دا به کامیاب شي. تاسو سره په خپله یو پولیټیکل پارټۍ سره هم منسلک یې او هغه پارټي همیشه زیر عتاب پاتې شوې ده، کله هم هغې ښه وخت نه دی کتلی، ایوب خان دوره بیا هم ګزاره کوله، نه پس همیشه زیر عتاب پاتې شوې ده. ډېر کسان وایي چې دغې پولیټیکل پارټي سره هم عدالتي پوینټ سکورینګ شوی دی. بینګ ا پولیټیکل ورکر تاسو څه ګڼئ؟ پولیټیکل سکورینګ خو جی په دې نه شوی چې دوی خپل ممبران راغلل، بالکل صحیح موقع نه راکړې شوې. البته مخکې چې کومه جوډیشري وه نو زه دا نه وایم چې جوډیشري ښه هیڅ پاتې شوې، ښه هیڅ نه پاتې شوې، خو چونکې موجوده دور کې چې کومه جوډیشري ده موږ یې اپریشیټ کوو په دې باندې چې لا یو کوریج مې ټولې دنیا ته هر یو کور کې ناست کس دا اسسمنټ کوي شي. نو مخکې جوډیشري او د موجوده کې موږ لغونې فرق محسوس کوو، امید لرو چې صحیح فیصلې به کوي او د موږ د سود مطابق او د آئین او د قانون په رڼا کې موږ وایو چې دا فیصله صحیح ده. مولی خان صاحب اخرنی سوال، تاسو به د سماعت په خپله کتلي وي آنلاین راته په یوټیوب باندې په چینلو باندې د پی ټي آی وکیلان تیار وو؟ پی ټي آی وکیلانو سره دا سیریس میټر اخیستی نه و، بل هغوی چې کوم پېښور هایکورټ ته راغلو نو بینګ سینیر کونسل وښه پوهېدو په لاهور هایکورټ کې کیس پینډینګ و او دوی دلته راغلو او دلته چې دوی کنسیلمنټ وکړو پېښور هایکورټ ته دا ونه ویل چې هلته کې لارجر بینچ جوړ یا میټر چې کومه سب جوډیس ته نو دوی دا ډېر یو لایټ غوندې اخیستی او دوی سیریس نه و او دوی ښه تیاري نه وکړې. تیاری بالکل نه وړه مهرباني علي ظفر صاحب په خپله بالکل تیار و، خو هغه سره باقي ټیم بالکل تیار نه و او حامد خان صاحب خو ډېر ځله بالکل به جواب دی نو چپ به ولاړو. ډېر ځای کې علي ظفر صاحب سره به هم ریټن څه نه و، بار بار به ورته جسټس قاضي فاضل صاحب ویل چې یو کاغذ خو راته وښایه، څه لیکل راته وښایه، چا فیس جمع کړي، څه پولینګ شوي، څه خلکو کاغذ جمع کړي، څه بیلټ پیپر وي، څه خو راته وښایه، هېڅ به هم ورسره نه و. دا ذمواري ده چې د پی ټي آی وکیلان تیار نه وو. ټیک تا مسله کې دی شي خو عدالت خو دغه جرأت ته ګوري چې څوک دلیل ورکوي او کم طرف نه ورکوي. د الیکشن اپډیټ 2024 نه محمد فهیم له اجازت ورکړی او نن نه تقریبا د یو غنټې بریک نه پس به ستاسو خدمت کې الیکشن اپډیټس 2024 دغه پلیټ فارم نه لحاظ علي او زاهد میروخیل راځي. تر هغې دمه الله پامان.